هغه مسلې چې کوم د کور سره تعلق ساتي، هغه مسلې چې د زنانو سره تعلق ساتي، هغه مسلې چې د ښځې او خاوند سره تعلق ساتي او دغه رنګ د پردې سره تعلق ساتي، دغه مسلې د دغه بیبیانو نه منقول دي. خاص کر حضرت فرمایي فاطمه الزهرا رضی الله عنها دغه نه دغه مسلې منقول دي. هغه به فرمایل چې زما د کفن کپړم سکون ویني، زما جنازه د شپې وکي، د زنانه د لاش د پاسه چې کوم ډولې خودلې کېږي دا د هغې تمنا وه، دا پته ونه لګي چې دا یې سر دی او دا یې خپې دي او دا یې د بدن دا یې سره دا یې سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب کاسیات عاریات یوم القیامه، ډیر کرتے نری کپڑے اغوستن کې به قیامت کې بربندي. هغه زنانه چې داسې کپڑے اغوستي چې بدن پکې ښکاري، هغه زنانه چې داسې لپټۍ په سر کړي چې ویښته پکې ښکاري، د بدن کپڑے د بدن سره جوړې کړي. فرمایي په دغه طریقې سره څه ځایونه نري او څه پیړې جوړ کړي، دا به قیامت کې بربندي. دا مسلې به چرته یادو، دا به انشاءالله په دغې مدرسو کې خاص کر د زنانو د پردې متعلق، زنانه به پرده کوي، زنانه به ستر کوي او داسې پرده به کوي. فرمایي پرده پې داسې فرض ده لکه څنګه چې پې مونځ او روژه فرض دي، د هغې به مکمل طریقې سره خیال ساتي، د پردې خیال به ساتي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي بچی میاشت راختلې ده، دا غلی شو. بیا ورته فرمایل بچی میاشت راختلې ده، دا غلی شوه. دریم ځل ورته وفرمایل د هغې په طبیعت باندې حیا غالبه وه. وی فرمایل زما بابا جی دا اول او دویم او درېمې میاشتې ته عام خلک ګوري، چې کوم ځای ته عام خلک ګوري زما زړه نه غواړي چې هغې ته زما نظرم د عامو خلکو سره برابر شي. فرمایي دې کې ګناه نه وه خو حیا یې طبیعت باندې غالبه وه. دغه رنګې یو ځل د پیغمبر علیه السلام کره راله، وی فرمایل د الله رسوله زما بابا جی حضرت علی صاحب سمې خبرې رالې، خفه شره نو خبرته مې په خلاق د کور خبرې. فرمایي وی فرمایل پیغمبر علیه السلام که چېرې ښځې چې پخلا دې که که دې وخت کې ته وفات شوي او ستا خاوند ستا نه خفه وی، ما به ستا جنازه نه کوله. تا د حقونو خیال نه ساتلی، خاوند به د ښځې خیال ساتي د حقونو، ښځه به د خاوند خیال ساتي د حقونو. که نه فرمایي د جنت دروازه به ورته بندوي. دا مسلې به موږ چېرته یادو، دا به په دغې مدرسو کې یادو چې زموږ تعلق د دغه شان مدرسو سره وي. دې وجې نه فرمایي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها مکمل خیال د پردې ساتلی دی. یوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتلی چې دا یې باباو، دویمې حضرت علی صاحب ته کتلی چې دا یې خاوند دی، بل چاته نه دی کتلی. چې کله قیامت قائم شي الله فیصله وکړي د جنت، نو حضرت فاطمه الزهرا دا خو خاتون جنت ده، دا به جنت ته روانه شي. الله به وی اهل محشر ته تاسو بل طرف ته مخ کوي، حضرت فاطمه الزهرا جنت ته روانه ده. الله به قیامت کې هم خیال ساتي چې کله پاک زندگی تیر شي الله به سړی جنت ته ځي، کاغه نارینه یو کاغه زنانه یي. د دې وجې نه کوشش کوي چې زموږ تعلق د دغه شان حق علماو سره وي، زموږ تعلق دغه شان د حق مدرسو سره وي.